کله ستاسو عمرا خيار وي، بهتر خلک وي، د صدر انتخاب، د وزیر اعظم انتخاب، د صوبې د مشر گورنر وزیر اعلی انتخاب، د ضلعې د مشر انتخاب، د هر یو علاقې او د چم د گاوند د محلې د مشر انتخاب په دې بنیاد باندې کی. یوسف علیہ السلام چې کله ولیدل چې کار خرابېږي د بادشاه نه، نو ورته وی چې اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. دغه وخت کې په خپل رامخ اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم، دا انتهایی همدردی وا. حضرت یوسف علیہ السلام ځان ته عہده او منصب نه غوښتو، هغه غوښتل چې خلکو سره هغه سه معامله وکړي چې هغې ته حقدار ته ورسي، ځکه چې دا پوهېږي نه په خپله. او دا د دې خبرې دلیل دی چې ځان ته یې څه نه غوښتل چې یوسف علیہ السلام د قحط په هغه 7 کالو کې په شوروس کې به صرف یو ځل روټۍ خوړه. چا ورته وویل چې صاحب خزانې ډکې دي، ته یو وخت روټۍ خورې، دا ولې د غرمې به غوړه؟ او په ټول دربار کې په خلکو لازمه کړي وه. ورته وویل چې دا ځکه چې دا نور خلکو باندې قحط دی چې د هغې سره زما مشابهت وي، زه ډېره خورم، اعلی خورم، او هغې داسې نی، نو دا ټیک نه ده. او ناست په خزانه باندې، نو دا ځان د پاره نه بلکې دا د قوم سره انتهایی همدردي وه. نو دا 2 څیزونه ضروري دي، یو امانت، یو علم. الله جل شانو چاته څومره برخه ورکړي، الله پاک دا مال په کوم ځای کې لګول باندې خوشحاليږي، په کوم ځای کې ناراضه کېږي، خفه کېږي، په دې باندې پوه وي هغه. او امین وي، امانتدار